تیر شوی د الله سره محبت کون کې د الله سره مینا کون کې چې مرګ ورته الهامي تور باندې هغه خپل اشاره ورکي دغه یو بل بزرګ بارک راضي چې چرته په ژوند کې هغه خاندان کوله دغه بزرګ مسکراهټ به په خپل چهره باندې داغه نه راتلو چاته نه تاسو کو بزرګ ته چرته خاندان درځي وای پته نه لګي د دنیا نه د رخصتې دو په وخت کې وای پته نه لګي چې د دنیا نه د رخصتې دو په وخت کې با زما کم عمل په بارګۍ الهي کې قبول شي کنه د دې وجه نه ویزه نه خاندم ما ته چې خاندار راشي ما ته خپل آخرت حالات او غیات شي چې آیا زما بس عمل قبول شوی وي کنه به قبول شوی دی وجه نه زما خاندا هغه لاړ شي د کتون کو بیان دی چې کوم د سری وخت تیرولو وای کله چې د وفات وشو نو فورا د په چهره باندې مسکراهټ هغه ښکارا شو نو ظاهر باندې خدای نو دغه معلومه ده چې ایا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي یقینا انسان د الله جل شانه خاص بند جوړ شي کله د الله جل شانه سره محبت کون کې بند جوړ شي کله د الله سره مینا کون کې بند جوړ شي بیا د دین لپاره د الګ الګ مشکلات او تکلیفات دا برداشت کول هغه د ډیر آسان وي ډیر په اسانتیا سره به د مشکلات هغه برداشت کوي کله د بچی جدایی کله د کور جدایی کله د علاقې او د ملک جدایی او کله د سنور چې هغه ته موږ تاسو مشکلات وي خدا ډو اس مشکلات نه د دین لپاره مشرانو ډیر لوی تکلیفات او لوی مشکلات او پریشانې برداشت کړې دي خپل بچی په خپل باندې زبا کېدل لیدل دي نو فکر د دې خبره دی چې دا چا د پاره کار کې دی شي او کار دی هغه ته خوښ شي نو الله مزه کوي توس د الله د پاره کار کې د الله سره محبت کې عبادتونه کې تلاوتونه کې نو چې ستاسو د عبادتونه دغه تلاوتونه دغه فکر دغه غم درد دا الله تم خوښ راشي نو الله بیا خوان کوي دا نه چې هندوستړی خدای ناراضه چې مسلمان اعمالم کوي درسونم اوري او د عمل زندگی نی پاغي باندې ان دې خو خلکو ته بیانې چې فلان کې اوري خود عمل زندگی نی اوري چې عائشه رضی الله تعالی عنها زندگی څنګه تیر کړی دا اوري چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ژوند څنګه تیر کړی دی اوري چې خدیجه رضی الله تعالی عنها زندگی په کومه طریقه تیر کړی دا خو په یو وګ اوریدل او په بل وګ اوخکل دې لپاره الله دنیا ته نه راستولي وره اوریدل او پاغه باندې عمل کول دې لپاره الله راستولي دا علم خزانه هغه اوریدل او د علم په خزانه باندې عمل کول نو دغه ډېر زنانه هغه تیر شوی دی په اسلام کې چې دا غي لوی کارنامې دي لوی دا غي حالات دي لکه د بیبي شعوانی رحمت الله علیه په دویمه صده هجری کې نهایت پاک او بزرگ زنانا الله ته رسیدلې زنانا په ایران کې و ایران اوسیدونکو و داغه مستقبل
چې مستقبل کم خار دی الته اوسېده او نهایت عبادت کوونکې او بزرګه زنانه وه او الله جل شانه ورته ډېر لوی نعمتونه هم ورکړي او د الله جل شانه د کلام تلاوت به په داسې لوی خوش اوازۍ سره کولو چې په اوریدونکو به ویښته ودرېدل د هغې د وجې نه او د هغې واز او نصیحت هغې به هم په زنانو باندې یو لوی اثر کولو او د هغې په مجلس کې د واز او نصیحت په مجلس کې به لوی لوی عبادت گزاره زنانه هغه به حاضرېدلې او نهایت نرم دل و زړه ډېر کافي نرم و او د الله په یاد کې به اکثر دغه زنانه جړل لګیا به وه د الله په یاد کې به جړا کوله تر دې پورې چې یو ځل ورته خلکو ویل چې دومره جړا کې دومره جړا د الله په یاد کې سترګو ته به د نقصان ورسي نو خلکو ته ویل دنیا کې جړا کول د الله په محبت کې وای د هغې نه خو بهتر ده چې بیا دلته کې ونه جاړم د رب په محبت کې او د قیامت په ورځ بیا په عذاب کې ګیره یم د هغه عذاب په وجې جاړم د کومو چې الله وعدې کړي دي او کوم چې الله تیار کړی دی بیا وای د کم انسان سترګې چې د خپل محبوب د دیدار نه محرومې وي او بیا د هغه د دیدار مشتاق هم وي د هغې تمه هم وي او بیا د ده د سترګو نه اوښکې هم نه ځي نو وایي دا ښه نه معلومیږي یو بله خبره ترې رانقله چې خلکو به دا د جړا نه منې کوله وایي دی به ویل پرېږدئ چې د الله په محبت کې د جړا جړا سره زه ړنده شمه وایي دومره دې وجاړم چې سترګې مې اوښکې مې اوچې شي او بیا ترېنه وینه روانه شي تر دې پورې زما د سترګو نه وینې لاړې شي چې په جسم کې د وینې یو قطره پاتې نشي یو ځل ورته حضرت فضیل ابن عیاض رحمهم الله لوی بزرګ تیر شوی دی فضیل ابن عیاض هغه ورته یو ځل وویله د هغې په خدمت کې حاضر شو فضیل ابن عیاض دا لوی ډاکو او یو ورځ چانه څه اخیستل په هغې کې د قرآن تلاوت یو نوجوان کولو ډاکې ته ناست و هغې سرې دغه ډاکې او هر څه پرېښو لوی بزرګ ترېنه جوړ شو نو فضیل ابن عیاض یو ځل د دې په دغه کې حاضر شو خدمت کې او د دعا دپاره یې ورته درخواست وکړو په دغه وخت کې بیبي شعواني رحمت الله علیه ډېره ضعیف العمر و بوډۍ شوې وه حضرت فضیل ته مخاطب شو وی فرمل وستا او د الله ترمنځ څه داسې واسطه شته چې زه دعا وکم او هغه قبول شي داسې یو خبره شته هغه راته ووایه چې هغه د قبولیت سبب جوړ شي فضیل ابن عیاض چې کله دا واورېدل نو په دې خبرې سره پرپیدې شو په یره شو د الله نه او بیا یو چغه وواله فضیل او بېهوشه شو حضرت شعواني رحمهم الله دا درې اقوال ډېر زیات مشهور دي دې زنانه وایي د الله د محبت تږې دا چرته د ده تنده نه ماتېږي بل به دا زیات ویل
چې کوم سترګې د محبوب او د مطلوب په دیدار سره محرومي وي د هغې دپاره جړا بهتر ده. څوک چې په خپله باندې نشي جړېدی نو په جړېدونکو د رحم وکړي او په خپل بدقسمتۍ او په خپلو ګناهونو دې وجاړي.